په دې مبارک نشست کې اولنی سوال یې ورور کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله د جنت د خاورې نه پیدا کړی نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. اول خو دا خبره یاد ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی، انسان دی. دا مسله موږ په ډېرو ځایونو کې بیان کړې ده سره د وضاحت او د دلایلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی، ذات نور نه دی، ها نوري صفت دی، رڼا ده. الله ول رڼا ورکړې د وحي د دین په دې اعتبار سره نور دی، خو د ذات په اعتبار سره څه دی؟ بشر دی، انسان دی. خو بیا د دې عامو انسانانو نه غوره په دې دی چې الله بیا غوره کړی دی د پیغمبرۍ دپاره. الله ول اوچت مقام ورکړی، دومره اوچت مقام ول ورکړی دی چې د هغه ټولو پیغمبرانو سردار یې ګرځولی دی. نور دی بشر. سورة بني اسرائیل کې قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، ووایه پیغمبر دې خلکو ته چې زه یو بشر یما، انسان یما، پیغمبر یم. په سورة بني اسرائیل کې بل ځای کې وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. ډیرو خلکو چې ایمان نه دی راوړی نو دا شبهه ورته وه چې الله په انسانانو کې ولې پیغمبر راولېږو. او سورة الکهف کې دا آیت موږ بار بار بیان کړی دی، تاسو ته یاد دی قل انما انا بشر مثلکم. ووایه پیغمبر دې خلکو ته چې یقینا زه ستاسو په شان بشر یمه. ها یوحا الیه، فرق بیا په عامو انسانانو کې او پیغمبر کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحي کېږي، او دا ډېر لوی فرق دی، ډېر لوی فرق دی، ځکه چې هغه الله غوره کړی دی، مصطفی دی. الله په دې مخلوقاتو کې غوره کړی د پیغمبرۍ دپاره. او بیا عام پیغمبر نه دی، ملک صاحب مخکې وکړي چې د پیغمبرانو سردار ته الله جوړ کړی. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ګوره ښه واضح حدیثونه یي، لکه بیا دا ګمراه فرقو والا راځي د دې د خپې لاس ماتوي راماتوي، واضح عربي ده. دا ایتونه هم واضح و ما چې وایي د حدیث ته غوږ کېږده ګوره وایي انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. زه ګوره ستاسو په شان بشر یمه، زمانم داسې یېرېږي لکه څنګه چې تاسو نه یېرېږي. په یو حدیث کې دا راځي، امام ابو داود رحمه الله راوړی دی، وایي انما انا من ولد آدم. زه د چا د بچو نه یم؟ د آدم علیه السلام د بچو نه یم. اغضب کما یغضبون، زه هم داسې غوسه کېږم څنګه چې هغوی غوسه کېږي. نو ګوره دې حدیث کې ښه واضح وایي چې زه د چا په بچو کې یم؟ د آدم علیه السلام په بچو کې. آدم علیه السلام د څه نه پیدا دی؟ د خاورې نه. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. کله چې وایي ستا رب ملایکو ته چې زه پیدا کوونکی یم یو انسان لره د خټې نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دقه انسان په بچو کې دی. هغه انسان آدم علیه السلام د دې ځمکې د دې خاورې نه دی، دا خو واضح ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دغه خاورې نه پیدا دی. په دې خبره باندې هیڅ صحیح دلیل نشته، بلکې دا د صوفیانو او د اهل بدعو یو نظریه ده بې دلیله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله د هغې خاورې نه پیدا کړی کومه خاوره چې په جنت کې ده، او په دې باندې څه دلیل نشته. نو صحیح خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کومې خاورې نه پیدا دی؟ ځکه ځمکې د عامې ځمکې د خاورې نه پیدا دی.
لکه څنګه چې نور انسانان پیدا دي. والله اعلم.